زما معزز مسلمانانو پرون دا مسله ذکر شو چې ایام تشریق کې هغه تکبیرات ویل دا په هر مسلمان نارینه زنانه باندې واجب دي. نن به د قربانۍ د ورځې فضیلت او د قران نه د قربانۍ اثبات او د حدیثو نه د قربانۍ اثبات دا کو. د قربانۍ د ورځې فضیلت خدا دی چې د دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اعظم الايام عند الله تبارک وتعالى بشکا د الله پنځ د قربانۍ په ورځو کې د ټولو نه زیاته د عظمت والا ورځ د قربانۍ ورځ دا یوم النحر ورځ د قربانۍ دا بهتر ورځ دا ثم یوم القر بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غین پس دویم ورځ د قربانۍ دا ډیره بهتره ده. نو زما معزز مسلمانانو په دې کې اعمال صالحه کول دا د انسان د پاره ډیر فائدہ مند دي. د انسان د ژوندۍ مقصد په دې باندې پوره کېدی شي. بل زما عزتمنو مسلمانانو قرباني په اسلام کې یو اهم عبادت ده او د اسلام په غټو نخو کې ښکار نه خدام دیو جنا الله جل جلاله فرمایي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير او د قرباني ساروي مونږ تاسو د پاره د الله تعالی د دین خې ګرځولې دي او په دې کې تاسو د پاره ډېر خیر دی الله وایي. او دا مسلمه قاعده دا چې د شاعر الله تعظیم په ټولو مسلمانانو باندې واجب دی. الله فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب او څوک چې د الله تعالی د نهو تعظیم کوي نو بهشکه دا د زړونو د پرهیزګارۍ خبره ده. په دې سره انسان د الله جل جلاله اغا محبوب جوړیږي. په دې سره د انسان په زړه کې د الله یره پیدا کیږي. نو پتا ولګی دا چې قربانی دا د قران د آیاتونو نه ثابته خبره ده. بل د قربانی اغا خیال ساتل او دا کول د مسلمانانو د ایمان نه خدام. دیو جنا الله په بل ځکه فرمایي ولکل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام او مونږ د هر امت د پاره قرباني مقرر کړی دا ولی د دې د پاره چې الله تعالی دوی ته کوم ساروي ور کړی پاغه باندې د ذبح کولو په وخت د الله نوم یاد کړی. نو پایت مذکوره کې منسکن مراد ذبحه یعنی قربانی کول او د دې پوره وضاحت علماء کرامو چې کوم دی هغه کړی دی. دغه شان ته د دې هغه مشروعیت د قران د نور آیاتونو نه هم صراحتن ثابت دی او د دې تذکر الله د مون سره یو ذکر دی. الله قران کې فرمایي سورۃ کوثر کې فصل لربک وانحر پستم منذ کړه د خپل رب د پاره او قرباني وکړه. حضرت حسن رحمت الله علیه د دې آیات کې تفسیر کې فرمایي صلات یوم النحر ونحر البدن یعنی د صلات نه مراد د اختر منځ او د نحر نه مراد قرباني ده. نو ثابت شو دا خبره چې قرباني صراحتن د الله د آیاتونو نه ثابت ده. نو مسلمانانو لپاره دي چې هغه د ادا کې بل ځکه الله فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے پیغمبرات ورته وایا اے محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وایا چې بهشکه زما قرباني زما جون او زما مرګ دا هر څه خاص د الله تعالی د پاره دی چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقات دی. نو په دې آیت کې د نسکینه مراد قربانی ده. بل خبره د قربانی ثبوت هغه د احادیث مبارکونه. نو په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قولی او فعلی احادیث هغه موجود دي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاسونو باندې هم قربانی کړی ده او په ډیرو قولی احادیثو کې د قربانی تذکرہ شته. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو قربانی وکړئ
دغه شان ته د قربانۍ په مشروعیت باندې د ټول امت مسلمانانو اجماع هم ده. د ټول مسلمانان په دې باندې اتفاق دی او ټول مسلمانانو په دې اتفاق کړی دی چې قرباني دا د الله د طرف نه یو حکمي شرعي دی او قرباني سره د الله تعالی د نعمتونو شکریا هم ادا کیږي او دا ادا کول پکار دی ځکه په مسلمان باندې په هر حالت کې د الله تعالی به شمار نعمتونه دي. په قران کې الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کچیرته تاسو د الله نعمتونه شمیرل غواړئ نو به نشمیرل شي. نو د خپل وس مطابق الله د نعمتونو چې کم دی هغه دغه ادا کول پکاري. نو زما معزز مسلمانانو دا د قرباني اهمیت د قران او د حدیث نه چې کم دی هغه ثابتېږي. نو الله دې وکړي چې د دې عمل د دې قرباني ادا کولو توفیق الله مونږ لراکړي.